बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला वब्दा बिमन तऊल व खैरुस सदक़ति अन ज़हरि ग़िना वमन यस्ताफ़िफ़ युअफ़्फ़हुल्लाह वमन यस्तग़नि युग़निहिल्लाह। हकीम बिन हिज़ाम लुए सहाबी दे द सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खपलवान दे ढेर नरम दिल इंसानो आरब वा ची कल खपल लुण ژوندے खखولې پای زمانه کې امداد اسی او سړی او چې هغه زنانه و باندې به ظلم کولو ته څوک نه پرېښودل، په پیسو به یې ترې اخیستې او ځان سره به یې لویولې. ټول یو شان ظالمان نه وو، سم خلق پکې وو. په هره معاشره کې ښه خلق هم او خراب خلق هم. بیا دا حکیم بن حزام د پیدائش کعبه کې دن نشوی ده. کعبه کې دن نه ولې کې د پیدائش؟ دا یو سوال دی. پخوا دا وه چې خانه کعبه خو وه لیکن هغې کې د الله عبادت نه و، هغې کې به د بوتانو عبادت کېده. 360 300 او شپېته خدایان هغې جوړ کړي وو ځان له، هغه کعبه کې دننه پراته وو. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، حابیل، نور بے شمیره نیکان بندگان د هغې تصویرونه او د هغې بوتانو د هغې عبادت له وتلل. کعبه کې پیدا کېدل څه کمال نه دی، دا څه کمال نه دی چې د شرک په ځای کې هغه وخت کې خو د شرک دی. د یو زنانه چې کله د ماشوم درد شروع شي دا جومات ته راځي که کور کې پټېږي چېرته، خو چې کله یو زنانه نږدې به وه د هغې پیدایش نو د خپلو خدایانو نه د امداد غوښتو دپاره به کعبې ته لړه. دا په دې وجه وایو چې سیدنا علی رضی الله عنه د هغه پیدایش هم کعبه کې شوې ده. نه خلکو یې لویه مسله جوړه کړې ده. دا حکیم بن حزام مولود کعبه دی. دواړه صحابه دي، جلیل القدر دي، لیکن په دې وجه جلیل القدر نه چې په کعبه کې پیدا شوي دي. په کعبه کې ماشومان پیدا کېږي، خو د شرک کولو دپاره هلته تلي وو او الله پیدا کړل. مین دی د دې مشرکان یې ویول. وروستو د سیدنا علی مور ایمان راوړی دی بیا، لیکن هغه زمانه کې هوا مشرک وه. دا فضیلت نه دی، دا بس یو خبره ده کوي خلک. دا حکیم بن حزام رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي. اول خو پرونه خبره ده چې الید العلیا خیر من الید السفلا، دوه باندې مونږ کړی. یو دا چې ورکوونکي لاس د اخیستونکي لاس نه بهتر ده، یعنې نیکي هغه دا ښه کار هغه دی چې هغه دا ورکوونکي کوي. د غوروالي دا مقصد نه دی چې دی د هغه نه غوره دی، نه لاس یې یاد کړی ده. دا لاس چې دی وخت کې کم کار کوي دا د بل سړي د لاس نه غوره دی. الله په لار کې ورکړه کې دغه فایده ده. دویم مطلب موږ دا بیان کړو چې الید العلیا، ید بمانه نعمت احسان، علیا من لوی، یو لوی احسان غوره دی من الید السفلا، د کم انعام نه. په دویم معنی کې به مقصد دایي چې انسان له پکار داري چې هغه د الله په لار کې ډېر څه خرچ کړي او ډېره اعلی شی دی خرچ کړي، معمولی شی نه خرچ کړي.
دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرب شان عرب دی، لیکن الله هغه له د خبرو کولو ډېر ښه طریقه ښودلې ده. د جوامع الکلم وایي، اوتیت جوامع الکلم. الله مالا جامع کلمات را کړي دي. جوامع الکلم ښه تفسیر دا دی چې دې نه مراد قرآن مجید ده، چې الله مالا خپل کتاب را کړی دی قرآن مجید، د هغې هر جمله هر لفظ جامع دی. او کله جوامع الکلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وایي چې د هغې په یو خبره کې د پیژنګلو د الله د معرفت د علم بېشمېره نقطې موجود دي. نو اوتیت جوامع الکلم د هغې په بنیاد چې د حدیث ته وګورې نو خبره یو ده، دوه کرښو کې د حدیث کې لیکلې ده، لیکن د علم د پوهې د فقه یو سمندر دی پکې. وابدا بمن تعول، خیرات چې شروع کوې نو د هغه چا نه شروع کا د چا چې د خوراک څښاک ته ذمه دار یې. او موږ مخکې نه ویلي دي چې کله سړی خیرات کوي نو پکار دا دی چې د خپل کور نه شروع کړي. کور نه مطلب دا دی چې اول یې په ځان ولګوي، دا نه چې په خپله د لوږې نه مري او بل باندې خیرات کوي. اول یې ځان موړ کړي، بیا د خپل بال بچ ته وګوري، که هغه تکړه دی ځان له ګټلی شي ټیک ده، نشي ګټلی نو اولاد د دې ورکړي. لیکن به دوه فایدې وشي. یو فایده به دا وشي چې صدقه چې کوم دی هغه به ډبل وشي، ځکه چې قریبي رشته دار خپل اولاد نه قریبي رشته دار خو بل څوک نه کوي، او هغه ته څه شی ورکړې د خرچ دپاره په دې اجر به الله تعالی دوګنه درکړي. او دویمه فایده به دا وي چې د پلار اسم ذمه داري دا وي چې هغه د خپل اولاد خیال وساتي. دا دواړه کارونه وشي. انسان سره په کور کې ښځه هم ده، نو چې سړی خپله ښځه ټکوي را ټکوي وهي را وهي او څه شی نه ورکوي، نه جامې ورکوي او نه لباس ورکوي، دا ډېر دلتوب دی. پرېږدي بیا دی نه که څه کوي په دې باندې. پکار دا چې انسان اول خپل ځان، خپل بال بچ، خپله ښځه، خپلې لوڼه دا په خېټه هم ماړه کړي او جامې او پیزار ورله ورکړي. وابدا بمن تعول، خیرات کې شروع کوې دې ځای نه شروع. نو بیا نږدې انسان ته د هغه روري هغې پسې بیا رویرونه یې رویرونه د دې دویم نمبر وي. هغې نه وروسته بیا هغه رشته داري چې د مور د طرفه رشته داري، هغې نه وروسته بیا چم ګاونډي او خپل خپلوانې. دا طریقه د اسلام. وابدا بمن تعول، که خرج شروع که د هغه چا نه چې ته د هغې ذمه دار یې، د هغې تربیت ذمه دار یې، ته د هغې عیالداري کوې. وخیر الصدقة عن ظهر غنا، او غوره صدقه هغه ده چې هغې پسې مالداري. خرچ طریقه ښیي قرآن، حدیث هم ښیي. انسان دې خرچه کوي بېشک د الله په لار کې دې هم خرچه وکړي، خو دا خرچه الله او رسول نه خوښوي چې سړی خپل هر څه خرچ کړي او بیا د پولې پړک ته ناست وي. د خرچ اصول درته ښیي. پیسې خرچ کوه بېشک، موقع ته به کتې شي. داسې موقع راغلی دي چې صحابه کرامو خپل ټول مال د الله په لار کې ورکړی دی. دا موقع مناسبت دی. او داسې موقع هم راغلی چې بعضې صحابه نیم مال ورکړی، او بعضې حالات داسې راغلي لکه غزا د تبوک. تبوک ډېر لرې ځای و، 900 کیلومیټر اوس غالبا لرې دی د مدینې منورې.
دا مزل صحابه کرامو پیدل گو غزا لپاره تلل ګرمي وخت صحابه کرامو ته دریو کسانو ته یو ساروی ملو شو په یو په نمبر سورېدل مزل وګد دی د اسلحې ضرورت هم دا ټوله خرچه سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله عنه برداشت کړو سیدنا عثمان مالداری ډیره وه لیکن داغه خرچې هم ډیرې زموږ د ملک داغه خلاف کارونه کیږي کتابونه لیکلي کیږي او په کې دا لیکلي چې عثمان چې کوم دی خپلوانو باندې د بیت المال لګو دا شته د بعضې خلقو کتابونو کې اوس هم شته موږ خیلی شو د دې خیال لای چې هغه په خپل مال لګو حال لای چې د حدیث کتابونو کې تاریخ کتابونو کې داغه قسم دی هغه وایي قسم دی چې زه اوس بوډا یم او چې کله زما مال سره مینه وه نو په هغې وخت کې ما په خپل اهل و عیال نه علاوه په خپلو خپلوانو باندې صرف خپل مال لګولی او اوس هم زه خپل مال لګوم خلقو ته دوکه دا شوې ده چې دی چونکې امیر المؤمنین دی نو دی دا مال د هغې نه ورکوي هغه قسم سره وایي یو پیسه هم نه خرچ او مروان بن حکم د هغې یو رشته دار دی هغه باره کې خلک دا وایي چې هغې له د افریقې خمس ورکړه 5 برخه یې ورکړه دروغ وایي دا هغه یې پې خرڅه کړې وه د سیدنا عثمان رضی الله عنه باره کې دا دروغ د ملک کې ویل کېږي کتابونو کې لیکل کېږي بحثونه پې کوي خلک خدا نه ګوري چې هغه څومره مالدار دی او هغه له الله څومره لوی زړه ورکړی دی باید سړی مالداري یو نه مالدار بې شمېره مالداري لیکن د خرچ کولو زړه د چا نه مال سره دغه ضروري ده مالداري مسله نه ده د انسان د زړه مالداري ضروري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الغنا غنا النفس مالداری د انسان د زړه ده د انسان زړه چې غریب وي که نه نو که د جیب پړسېږي شلېږي که نه هم به دی غریب شي عثمان رضی الله عنه له الله مال سره سره زړه م ورکړو دومره مال به څوک ولګوي دا څومره کسان تللي دي په زرګونو کسان د دې ټولو خرچه د سورلی د خوراک د څښاک د اسلحې دا ټول عثمان رضی الله عنه په ځان برداشت کړی و یو ورځ دو که نه میاشتې وې دا نه ښکاري خلکو ته او کله چې هغه هر څه جمع کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم انی رضیت عن عثمان فرجا یا الله زه د عثمان نه راضي شوم ته دې راضي شه دومره ډېر مال یې د الله په لار کې لګولو خو مالدار دی که هغه ډېر لګوي نو ټیک ده سره خو مال ډېر دی ما او تا سره 10,000 او 20,000 روپۍ دي او مونږ هغه ټولې په روژه کې ولګو نو ورپسې به څه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخالفت کوي داسې به نه بهترین خیر الصدقه بهترین خیرات هغه دی عن ظهر غنا چې هغې پسې سړی مالدار پاتې شي تا سره 1,00,000 روپۍ 10,000 ته ولګوه بس ټیک ده نه ووې تا سره پاتې شوې غریب کېږي نه خو که ته داسې وکړې چې 1,00,000 کې 90,000 ولګوې او ځان ته 10 پرېښودې کار خو دې خراب ته بهتري وایي بهتر دغه دې نقصان څه دی ته ولې بهتر وایي نقصان یې دا دی چې کله سړی ټول مال یې ولګو بالفرض او سبا ته ضرورت شو نو دی بیا پیمانه یې په دې چې ما دا خیرات ولګو چې سړی په نیکۍ پیمانه شي نو نیکي ختمه شي
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره وي په دې بنیاد دا سیز زمونږ په ټولو عباداتو کې دی. عبادات چې کوئ نو هغه کوئ مستطاعتم، کوم چې ستاسو د وس نه لاندې، د وس نه بره مه کوئ. یو خو فرایض دی او جدا مسله ده، یو نفل سیزونه دي، خیر خیرات دی، نفلونه کول دي، مستحب کارونه دي، نه هغه کوه کوم چې ته کولی شي، چې نشي کولی نو سبا بیا ځان ته کنځلې گئے. یو عادت جوړ کړی د خلکو نن سبا اړې روخیار وایي ځان. قرآن مجید د میراث یو قاعده ښودلې ده چې کله یو انسان مړ شي نو د مرګ نه وروسته بعد هغه بال بچکې د هغه میراث تقسیمېږي. نو اکثر خلک په دې میراث جنګونه کوي. د بعضې پلارانو ذهن کې دا راغلی دي چې ره زما بال بچ په دې جنګ کوي، راهې زه به پکې تقسیم کوم په خپل ژوند کې. نو صاحبان چې کوم دی په خپل ژوند کې خپل ټول جایداد چې کوم دی بچو کې تقسیم کړي. نو بیا دې دور بعضې بچي خو تا ته معلوم وي که چې د پلار د لاس نه مال و دولت وځي نی په پلار څه کوي. ډېر داسې مالي دي چې بیا د پولې پړق ته ناست هېڅوک یې تپوس نه کوي. هلکه ته د الله نه هوښیار یې پوهې، الله خو دا وایي چې ته مړ شې نو دا به تقسیم شي که دا اختیار خو تعالی شریعت نه یې درکړی چې ته میراث د ژوندي تقسیم ہے، د ژوندي ته میراث خو نه وایي. میراث خو چې ته خپې اګرې ته کې او بیا تقسیمېږي نه دا میراث وي، دا نه میراث. دا خو ته هغې له مال ورکوې نو بیا په دې کې اصول لای چې ټول به یو برابر ورکوې، د سړي او د ښځې فرق به نه وي. په دین چې سړی نه پوهېږي نو ځان له مشکلات پیدا کړي. ډېر کسان مال راغلي دي او ما ته یې ویلي زموږ دې کلي کې مې یو دوه کسان دي، ما ته یې ووایي یو ځل نو ما ورته بیا ځان له به کار وګورې وینا زه تقسیموم ما سې بچي مې دي که نه. نو ما یې ښه ده قرآن خو داسې نه دی ویلي میراث خو هغې مال ته نه وایي چې سړی په ژوند تقسیموي، میراث پس د مرګه مال ته وایي چا تقسیموي. نو سا غریب کله په دې غاړه ځي او کله په هغه غاړه ځي، ښه لاسونه یې ترخونو کې ورکړي د پیسې درک ورسره نه لګي، ولې بال بچ ته هر څه واخیستل ناست دي اوس. دا خیرات دی که داسې دي چې ته د پولې پړق ته کېناستې داسې دي اوایس نه دی. د الله نه او د رسول نه مه مخکې کېږي. قرآن مجید فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، ایمان والو د الله او د هغه د رسول نه مخکې کېږئ مه. دا تقسیمات مه کوئ په ژوند کې چې ته کله مړ شي نو قرآن چې کومه قاعده ښودلې ده اولاد به هغه شانتې تقسیم وکړي، که نه یې کوي جنګ کوي نو یو بل له شکل روان کړي. دا زما ذمہ داري نه ده، تر پلار ذمہ داري نه ده چې د هغه بچي جنګېږي او دی وایي مال داسې پاتې شي، خپل کار وکړي. کله چې سړی د الله نه او د رسول نه مشر شي نو دا مسایل پیدا کېږي. دا نه دي په کار، جایز نه دي. په ژوند چې تقسیمولی شي نو بیا برابر وي، بیا دا انعام دی، یو تحفه ده، یو هبه ده، ټول له به یو برابر ورکولي. ځکه میراث د مرګ نه وروسته خیر الصدقه بهترین خیرات هغه دی عن ظهر غنن چې هغه د هغې په شا باندې مالداري. خیرات وکړه بېشک لس مې خیال لګه خو چې تا سره سبا د شپېتو مې خو پیسې وي که یعنې مالداري په کار ته ورپسې مالدار پاتې شي. ومن یستعفف یعفه الله، یو سړی ضرورتمند دی. پرون مونږ دا خبره کړې وه چې د شریعت حکم دا دی چې ضرورتمند دی خپل ضرورت پټ ساتي، او د مالدار سړي کار دا دی چې دی به د بل ضرورت تلاش کوي. دې ته عزت نفس وایي. الله او رسول غریب سړي له عزت ورکوي، ته عزتدار سړی یې. هر ځای کې خلک جولی نه غواړي.
تخپل غریبی پټو ساته او مالدار ته وي ته غریبانان تلاش کا او سور کا. یو سړی چا دا چل کوي دی ته سوی عفت د سوال نه بچ کېدل. ومن یستعفف او هغه سړی چې هغه ځان د سوال نه بچ ساتي غوښتنه نه کوي نو د الله لوز دی یعفه الله، الله به د سوال نه بچ کړي. پیغمبر دروغ نه وایي، دا د غریبانانو هغه کمزوري ده چې دین وایي نه او دین زده کوي نه. ته زړه کې د سوال اراده مه کوه، الله نه کوه که نه. و چې کله ته د انسان نه اراده نه لري په زړه کې، د الله په ذات ته اعتماد دی، نو الله به د خلکو زړونه خپله تا ته مایل کوي. ته به خبر هم نه تعالی بسي زړه دا لوز دی د الله. من یستعفف څوک چې ځان د سوال نه بچ کی یعفه الله، الله به د سوال نه بچ کی، ضرورت په ورته نه پیښیږي. ومن یستغني او څوک چې ځان مستغنی کی بے نیاز شي د خلقونه، خلقونه څه نه غواړي، یغنه الله، الله به بے نیاز کی. حاجات به خپل انسانانو ته نه وړي، بیا حاجات ته انسان خپل رب ته وړي. دی خدا مختصر شان حدیث لیکن څومره هدایات دي په دې کې. په دې یو جمله باندې په یو جمله بلا مبالغه په غنټو بحث کېدی شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو دا یو معجزه د الله هغه لور کړی ده چې مختصر کلماتو کې ډېر لوی مضامین. اقول قولي هذا استغفر الله لي.